اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه تاسو کوربه سهیل اسد او تاسو ګورئ حاضر وخت ټي وي چینل. ملګرو پروګرام وړاندې کوو رښتیا ویل ګناه ده. ملګرو نننی زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د روژو مبارک میاشت او مسلماني ده. موږ ته دا ښه پته ده چې کله هم د روژو میاشت راشي، دا مبارک میاشت چې کله راشي نو دې کې ګراني نور هم سیوا شي او په بار ملکونو کې هم د روژو میاشت لپاره ډېر ارزاني وشي. د هر یو شی قیمت کم از کم که نیم ته نه رسېږي نو په هغې کې 30-40% کمی وشي. او خاص چې موږ ګورو دا غیر مذاهب چې کوم دي د هغوی په ملکونو کې کله چې د هغوی مذهبي تهوار راځي نو لکه کرسمس شو یا د هندوانو دیوالي یا نور داسې چې کوم مذهبي تهوارونه دي د نورو خلکو د غیر مذهب والو نو هغوی په خپل دې تهوارونو کې ډېر زیات ریټونه لاندې کړي چې خلکو ته اسانتیا وي او خاص چې کوم د غریب خوار خلک دي دوی لپاره لږ نور هم اسانه شي او دوی د سامان اخیستی شي. خو موږ دا ګورو چې زموږ معاشره کې اکثر د روژو په میاشت کې ډېر مسایل وي. نن موږ څه درانه ملګري راغوښتي دي نو په دې لړ کې لږ خبره به کېږي، لږ رڼا په دې ټاپک به اچو. نو امید لرم چې موږ ته به د دې ویډیو نه د دې نننی پروګرام نه څه نه څه داسې زده کړه به میلاویږي چې په هغې باندې لږ موږ توجه وکړو نو انشاءالله زموږ د ملک حالات ډېر به ښه شي. نو بسم الله کوو. السلام علیکم جلال خان او شاهد خان. وعلیکم السلام سهیل صاحب. جلال خان او رشد خان د پروګرام نه وړاندې موږ همدغه ډسکس کوله چې د روژو مبارک میاشت او مسلماني. نو تاسو څه وایئ چې په دې کې عوامو ته څه مشکلات دي او دې کې د مسلمانۍ څه مطلب عمل دخل دی؟ آیا موږ چې کوم دا طریقه اپناوو دا ګراني کوو، ذخیره اندوزي کوو، نو تاسو په دې لړ کې خبره کول غواړئ او دې نه علاوه هم د روژو مبارک میاشت کې نور څه داسې کیسې دي چې د هغوی مخنیوی پکار دی؟ سر جی دا مسله داسې سهیل صاحب چې لاول خو روزګارونه نشته او تقریبا 15 ورځې پس یو 50,000 روپۍ ما پیدا کړې او زه لاړم ما چیني اخیسته او چیني چې مې اخیسته پهله په 90 روپۍ وه، اوس په 120 روپۍ شوه کیلو. لا اوجه راغلې نه ده. داسې بیا زه لاړم وریجو له، زه وریجې به ودړې والم، هغه د 100 روپو نه 360 روپۍ ته ریټ ورسېدو. نو داسې زه په بازار کې چې وګرځېدم مختلف دانونه او څیزونه نو ما ته خپلې پیسې ډېرې کمې ښکاره شوې. بس مایوسه شوم، کور ته رالم. بس دا دغه داسې وړه ورپسې چې بیا یاد کړو نو وړو پسې خو سهار ماښام ماشومان هم د کوڅو کې ګرځي، موږ هم ورپسې ګرځو. نمبر کې به نوم دغه لیکي او چې کله یې نمبر رالو که درېږه کې بچه کې خبره څه بچه کې نو په دغه طریقه ژوند تېرو او لیدو. بس دا به ډېره ګرانه نه شي شاهد خان؟ جلال صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه. مطلب دا دی چې دې خو د 50 روپو حواله ورکړه، دلته خو حالات دغسې دي چې سرجي 50,000-50,000 روپۍ ته د میاشتې ګټې نو ګزاره پرې نه کېږي. لږ زموږ غونډه کې سړی 2-3 بالبش لري، مړی ژوندی لري، نو مطلب دا چې دا ډېره سخته شي. نور ملکونو کې چې سرجي تاسو وګورئ نو چې سروې تاسو وکړئ نو هغې مطلب دا دی چې داسې ایونټس کې چې کوم دی لکه عوام ته ریلیف ورکوي، مطلب دا دی چې د 100 روپو شی په 40 کې، په 30 کې، په 50 کې. زمونږ دا بدقسمتي ورته وویو جلال بھائی سهیل صاحب چې څه ورته وویو مطلب دا دی چې داسې حالات راشي نو بیا موږ چې کوم دی خدای خبره څه حالانکې مسلماني خو وی دیله چې موږ یو بل ته ریلیف ورکړو. موږ مطلب دا دی چې د مسلمان سره ښېګړه وکړو، خپل ځان سره ښېګړه وکړو. نو موږ کې به دا احساسات نه وي. موږ دې موضوع دپاره پوره اجناس سټور کړو، موږ سټور کړو دې دپاره چې دا روزې راشي چې موږ مطلب دا دی چې ډبل په تربل قیمتونو باندې ذخیره اندوزي یادوئ جي او ذخیره اندوزي. نو هغه حالاتو کې چې کوم دی بیا موږ وایو چې هغه ټایم سره موږ ته فایده وشي، خو بعد کې چې کوم دی هغه ډېر زیات نقصانات دي. اولاد بیماران شي، هسپتالونه ترې ډک شي، پوه شوې تانې کچرې را باندې الله پاک راولي. نو د مسلمانۍ دا حالات بالکل زموږ چې کوم دی ناګزیر دي. جلال بھائی دا خبره خو ما دې پوره کړله چې یو عام سړی د کور بچت خرچوش نشي پوره کولی. هغه وجه دا ده چې 5,000 هغه پهلې ډېر غټ څیز و زما لپاره، اوس 5,000 روپۍ ما ته څه ښکاري لکه 500 روپۍ. ته د نورو ملکونو فرض کوي اندازو لګو، د هغوی څه تهوارونه یا کرسمس وي هغوی خپل هر څیز په نیم ریټ کې. زموږ د روژه کې ولې دا خپل زموږ مسلمانانو نه
یو په ډبل کې شي دلته زه اوس خفه شم د زړه کې که ته هندوان وګورې هغه انډیا کې د هولي ورشي هغه رنګ قیمت شو کپړو قیمتونه هلته هغوی ته هم کم شي سهیل صاحب چیک اینڈ بیلنس نشته صحیح هر یو سړی چې ذمہوار دی هغه ذمہوار نه دی بالکل مصیبت هم دې نه شروع شي ما د یو محکمې مشر کا نو مطلب دا دی چې زه به بیا هغه رنګې رزلټ نه ورکوم باقي تاسو ته خبر ده د بګیرایانو کې موږ شو دی چې هر سړی رحمان بابا وایي اور د خپلې سټې مړ کړه یا رحمان پرېږده د پردي اورونه چې بلیږي نو مصیبت دا دی چې موږ هغه اور نشو مړ کولی که نه مطلب انصاف د خپل کوره په کار دی نو مطلب دا دی چې انشاءالله ولذي لکه مطلب دا دی چې دا ذمہواران کسان چې کوم دي دا پرایسز کنټرول باندې چې کوم دی دا ذخیره اندوز بوتل هر یو محکمې دپاره سپیشل کسان جوړ دي پته نشته چې ولې کار نه کوي څه بدقسمت ده زموږ د ملک کې څه شی نشته اوبه شته کوله شته څه شی نشته خو خدای خبر یو ښه ګورننس نشته یو ښه مطلب دا دی چې یو ښه انسان نشته پوه شوې چې هغه موږ باندې راشي او دا څه سنبال کړي نو دا موږ ته ډېر زیات مصیبت چې خاص کر زما ستا غوندې کسانو دپاره سرکاري کس ته خو هېڅ مصیبت نه وي ځکه چې سرکاري سړی خو مطلب دا دی چې هغه وړی شي تنخواه ملاویږي نور مراد شته دی خو غریب سړی به څه کوي په کار سهیل صاحب زیاتېږي زما یقین په خدای وکړي چې 50,000 روپۍ 50,000 روپۍ به نو ما ته تیر ځل لیک ویلې چې بابا جاتولی خو نه شو لہذا کوشش وکړئ چې بل چېرته ځي او که نه دا تنخواه به زه کموم دا د پرایویټ سیکټر حل دی سړي تاسو خیال کړی دا روجې میاشتې کله هم راځي که نه دا شوکې او دا غلاګانې ډېرې زیاتې شي بالکل جی بالکل نورو ملکونو کې کمې شي او زموږ ملک کې بې انتها زیاتې شي مجال شته که په رینګ روډ ته لږ وګرځېدې مازدیګر کې غرمه کې نه شي ګرځېدی یا ګلبهار کې اعتاباد کې ته نه شي ګرځېدی اناباد ښایسته ځای نه دي او وجه دا ده چې سړی بېروزګاري د نهر شوی دی څوک هم د چاپروال کې خاص کر د روژې میاشتې راشي که نه بس دا خلک سره شي رنګونه بدل شي سوچ بدل شي بالکل یو ویشي انسان ته نه جوړ شي نو دلته هم زموږ خفه شي چې دا زموږ نوی نسل کم طرف ته روان دی چې دوی داسې ښه شعور والا لیکه پړه کسانو شوکې شروع کړي دي ما داسې مخکې واردات وکړو چې هغه کس یې ونیولو هغه ښه 12 پاس و ښه کور لین دین ښه مالیالات یې خو او شوکې به یې کولې نو چې هغه بیا موږ وروسته د هغې معلومات وکړو چې بېروزګاره نو دا روژې میاشت چې راشي زموږ خلک په کار دی الله طرف ته توجه ورکړو خپل عبادت ته دغه شو زموږ ټول فوکس پسې د بل جیب ته شي او جناب موږ دا هم کتلی دي چې د روژو په میاشت کې اکثر چې دا خوراک سامان وي دا چې لکه پانچې شوې لرې شو چټني شو چولې شولې دही بلې شولې نور داسې شیونه دي نو اکثر دا هم شکایت کېږي چې څومره چې خراب مال وي هغوی د روژو میاشت کې وباسي نو آیا دې کې ملګرو څه حقیقت شته زه به جی سهیل بھائی دا خبر وکړم چې تاسو خو دا وایي چې لکه دا عام سامان ګران شي داسې داسې رپورټونه راغلي دي داسې موږ مطلب د دې اورېدلي دي اوس سوشل میډیا ده چې کم ایکسپایر سامان یې هغې دپاره پیکټ بدل کړي جلال بھائی پیکټ بدل کړي او هغې ته چې کوم دی نوی پیکټ ولګوي دا اون ریکارډ خبرې دا مطلب نوی پیکټ ولګي یعنې که هغه ایکسپایر شو نه په دې معنی خرڅوي دا چې لاهور کې ډېر غټ اوس مطلب چې د خرو غوښې سرجي خرڅ شوي بالکل یو کس نه تاسو کو مطلب دا چینل والا خی چې دا ته د خر وخه خرڅه او دا ثابت شو وې سو شو خرق حلال ورجو دا خبره ووري دا خبره تاسو خبره کار کوم چې د خر خبره دی کا پیکوړو والا به کارغان سره کول او غوړي دا مړزان دي توبه توبه او د سیرش په پیجوړو چې دا مړزان خاصه دوه مړزان یې ګورل کړو او نو تش کارغانې په خل چې د خېجی د چین د خو وخه په برګرو کې په شاورمو کې سرجي صحیح چاته وي دا الریډي دا چرګان چې مونږ خورو دا ټول مرداري دا مردار شوي چرګان یو باګه د دې بولې نه کیږي چې راشي یره دا په دې قیمت باندې والی او دا به مونږ باندې په وډرونو کې سره اصل کې خرڅي تاسو والا ماغه خبره د سرجي سویل به تاسو والا سویل صاحب دا اوس روجي مېش نه شو یو تر کې مړ چرګان ونیول دا خبره کې پنجاب نه روان نو دا به چا کول دا به مونږ خلکو نه راتله دې سره به زموږ ته تو زیړې لګېدو نور څه قسمه بیماریانې به لګېدې خلکو یې دا ارزان شو 10 روپۍ ریټ کم شو خبر نه چې دا د کله نمړي دي پوی کې چې کوم دا بل صفا پوډري او دا چې کوم دی هغه ځناوران چې کوم مطلب دا دی چې دی اولی مړی کی او به سل کال د پاره باندې هغه پوډري پکې چی مصنوعي زد نه جوړیږي او دا سټوري کیمیکلي پکې چی یقینو چې زه خو یو پهلې چې اوس کوم د بازاري د پي یو وخت مې زما چې کوم دی مېده به خراب الله دې خیر کې مونږ ډېرې خبرې وکړې دي
خو یو دعا به وکړو چې الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي چې خاص طور چې کوم داسې د الله تعالی میاشتونه دي څنګه چې د حج میاشت دی د روژو میاشت دی نور داسې چې کوم میاشتونه دي په هغې کې عبادات ډېر زیات سیوا شي او د درجات هم ډېر زیات سیوا شي نو موږ خلک اکثر دا ګورو چې موږ لږ فایدې دپاره هغه زیاته فایده چې کوم دی هغه آخرت دپاره چې کوم شی وي هغه موږ نه هېر شي او د دې دنیا چې کوم لږ غونتې دا فایده موږ ته میلاویږي د دپاره موږ ډېر زیات ظلم راغشتی وي نو امید لرم چې انشاءالله د دې مخنیوی به وشي او دا کم خلک چې دا ویډیو ګوري او هغوی هم دې سره متعلقه دي نو هغوی به خپل کار روزګار کې یا کاروبار کې یا چې کوم څه شی خرڅوي نو په هغې کې به لږ احتیاط به کوي چې خلکو ته هم فایده ورسي او زموږ ټولو آخرت هم ښه شي دا تاسو نه تپوس کول غواړم چې دا چې کوم خبرې وکړې دې کې خو هېڅ شک نشته دی او موږ په دې هم پوهېږو چې رښتیا ویلم په دې دور کې ګناه ده نو تاسو به ټولو ته چې کوم خلک په دې کې دا چې کوم بد کارونه دي یا زیاتې دي هغوی ته تاسو به پهله شاهد خان ته یو پیغام ورکا او بیا جلال خان ته یو پیغام ورکا چې اوس موږ ته څه پکار دی ایمانداری قرآن د قرآن مفهوم انسانیت خدمت رواداری پوه شوې مطلب دا دی چې انصاف وی د حضرت عمر دور حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت کې زلزله راغله هغې خپل عصا مبارک ځمکې ته ونیوله حدیث مبارک کې راځي چې تا باندې انصاف نه کېږي مطلب اوسه پورې هلته بیا زلزله رانغله نو نه به موږ باندې دا قدرتي افات به راځي نه څه خو چې لږ غونته کې موږ ایمانداري وښیو خیر دی کمه دې وخورو که نه پاتې ژوند دی څونه ژوند دی جمیل صاحب وایي 60-70 سالو زندګي د هغه زندګۍ 2.5 منټه د دې حساب سره نو دا چې موږ کې راشي انشاءالله العزیز نه به پکې دا بیمارۍ وي نه به دا شي پیغام دا دی چې ایمانداري هر یو سړی د خپل فیلډ کې خپل ځای کې ایمانداري وکړي بس ختمه او خاص طور په دې مبارک میاشت کې خو لازمي پکار دی جی دلال خان اصل کې تاسو خبرو کړه د ایماندارۍ خو زما چټي هیڅ دا وایي چې هر انسان کې کله دا احساس پیدا شو کنه چې یاره زه به ورځ د خاورو لزم خدای له به جواب ورکوم زما بچي د فیملي ده چا خراب نه شي بالکل چې دا احساس کړي انسان کې راغله موږ سوچو مؤمنان وشو خو دا منځونه هم کوي او دسونه هم کوي هر څه کوي خیرات هم ورکوي زکات هم ورکوي خو زړه کې هغه څلورنې بېماني په د دوی زړه کې ګام پرته وي چې دا بېماني په د دوی څنګه ختمېږي چې دوی کې دا احساس راغلی چېرې زه واقعي ورځ د خاورو لزم د دې جواب ورکوم جواب ورکوم د ایمان انسان کې په خپله راویښ شي او د هر ګناه نه توبهګار شي جلال صاحب موږ به پخوا یو کیسې اورېدلې چې یو باچا ټوله ورځ به چې کوم دی هغې غریبانانو ته تحفې او څه ورکول هماغه باچا چې ماښام به شو هماغه عوام به لوټ کړه نو هغه کس خبره کوي چې دا باچا نیکدل او که دا باچا ظالم مصیبت دا دی چې خبره دا ده که نه چې ګوره جي بهر ملکونو ته تاسو وګورئ ما به بیا مثلا د جاپان کې معمولي 0% چې کوم دی مطلب دا دی چې هلته بالکل وایرس نشته 0% هم نشته موږ امریکایي متحده کسې اورېدلي دي چې د یو ښار نه تر اخرني ښار پورې یو کس یوازې روان شي مجال دی چې هغه څوک ډسټرب کړي خو چې یو ریټ چې فرض که په کراچۍ کې نو په پېښور کې وي بس مخامخ لیکل شوي دلته سوال نه چا چې خبره وکړي چې دا ریټ نامه وښایه سره په جنګ شي دونه زموږ وس نشته یو دعا به وکړو د نننی پروګرام په آخر کې نو څه ښایسته غوندې یو دعا وکړئ او الله دې وکړي چې ستاسو دعاګانې دې قبول شي او خلک د اصلاح په ډول روان شي خدای دې زموږ د نوي نسل له اوس توفیق ورکړي چې د صحیح طریقه د دین په لار روان شي خدای دې موږ ته نیغه لار وښیي خو ټولو نه بهتر شی دی چې انسان د 15 وخته لمونځ اودس کوي او احساس دې خپل بس ضمیر جمدی ساتي او الله دې مؤمن مسلمان مشکلات حل کړي او خدای په ټولو خپل فضل او کرم کې خدای دې زموږ شرم او پردو ساتي د ټولو مسلمانانو او د چا پیر لونه په کور کې خدای دې له پایه عزت کې د واده کولو اوس توفیق ورکړي د چا روزګار نه خدای دې له روزګار راوان کړي او نور داسې پاکستان دې الله پاک د قرضونو خلاص کړي امین امین پوه شوې او الله دې موږ باندې ښه ذمه داران کسان ولګوي چې خپل د ذمه دارۍ احساس ولري او مطلب دا دی چې د انصاف لاره ډېره زبردسته لاره ده بېشکه مونځ اودس دی خو مسلمان دپاره ضروري دی خو مطلب دا دی چې زموږ د کامیابۍ لاره ایمانداري ده
او چې هر یو سړی په خپل فرض باندې شي نو هغه بالکل انصاف سره کار وکړي او ایمانداري سره کار وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي په دې ټولو خبرو. آمین آمین. الله دې خیر وکړي جی. تاسو د ملګرو ډېر مننه، ډېر شکریہ. تاسو راغلئ، تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړلې. امید لرم چې الله تعالی موږ له هدایت راکړي او موږ به په صحیح لاره باندې کړو انشاءالله. ډېره مننه، ډېر شکریہ.